محفل نسبت یو د قرآن عظیم الشان سره چې مختصر د هغې په حق کې مې خبرو کې بل د دې نسبت د یو عظیم هستی سره دی چې حضرت علامہ مولانا شیخ القرآن والحدیث فقیه العصر صدر المدرسین فاضل اکمل عالم باعمل عالم علوم باطنی عارف باللہ محدث اعظم حضرت الشیخ محمد ایوب محدث رحمت اللہ تعالی علیہ د دې مبارک پیدائش په 1250 ہجری کی شوه دی او د دې مبارک وفات په 1335 ہجری کی شوه دی د عیسوی کلندر مطابق د دې پیدائش په 1834 کی شوه دی ډیر لوی هستی دلته آرام فرما ده ګورې زه تاسو لیک د تاریخ نه خبروم ډیر په غور سره دی خبرو ته غوږ کیدی 1834 عیسوی کې دوی مبارک پیدا شوي دي په دغه کلي کې په دې چارباغ کې چې مو تاسو پکې ناست یو ګورئ او په 1916 کې دوی مبارک وفات شوي دي د عیسوی کلندر مطابق د دوی مبارک عمر 85 یا 84 سال عمر د حضرت مولانا محمد ایوب محدث سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ او دی مبارک ته د محدث ولې ویل کېږي چې دوی د احادیثو ډیر لوی خدمت کړی دی ګوره ډیر لوی خدمت کړی دی د دوی د والد محترم مبارک نوم د حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا لطیف الله صاحب رحمت الله تعالی علیہ او د دې قبیله بیسود د دې د قبیلی نوم مبارک قبیله بیسود چونکه دا یو علمی کورنۍ وه نو حضرت مولانا محمد ایوب محدث صاحب رحمت الله تعالی علیہ چې کله لږ رالوي شو نو خپل والد صاحب تربیت ورله شروع ابتدائی تعلیم و تربیت دا خپل والد سے مبارک حضرت مولانا لطیف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حاصل او نور علوم دغه خیبر پختونخوا جید علماؤنا حاصل کړه چې باغې کې مولانا صاحبزاده عثمانزی رحمت الله تعالی علیہ چې دا د دې د استاد محترم نوم دی حضرت مولانا استاد کل مولوی سعید احمد صاحب رحمت الله علیہ چې په کافور ډیری مولانا صاحب رحمت الله علیہ باندې د دوی د استاد مشهور او د دوی چې د احادیث تو زده کړه د کومې هستی نه کړې وه مولانا صاحب ډاګی یار حسین صاحب رحمت الله تعالی علیہ دا غي نومو چې دوی د احادیثو دوره هغې مبارک سره کړې وه کله چې د مولانا یار حسین ډاګی صاحب رحمت الله علیہ سره دی د احادیثو دوره وکړه نو بیا دی د احادیثو دورې دپاره مدینې منورې ته هم تشریف وړلی وګورئ دغه مولانا محمد ایوب محدث صاحب رحمت الله تعالی علیہ نو په مدینه منوره کې دوی چې کوم د هغه جید علماونه چې کوم د دور حدیثو هم ویلي اولته نه سند حاصل کوی تا سند مکی به ورته ویلې کېدو سند مکی یو د سند ورته د خیبر پختونخوا د استادانو نه حاصل شوی او یو سند ورته د الته د مدینه منورې د استادانو نه د محدثینو نه ورته ملو شوی دوی مبارک سلور پیری د حج بیت الله شریف ته تلی وګورئ سلور پیری مولانا محمد ایوب محدث سے مبارک رحمت الله علیہ او په آخري پیرا په سلورمه پیرا چې دوی تلی نو الته بیا ایثار شوي دي او 2 کاله په مدینه منوره کې درس حدیث پڑھاو کړی دی ګورئ دا ډېره لوی هستی تاسو سره دلته آرام فرماده موږ ټول ډېر خوش قسمته یو ګورئ چې زموږ په دې ځمکه ډېر جید اولیاء آرام فرما دي غیر چاپیره وګورئ اخو الپنجو بابا رحمت الله علیہ چې شیخ الاسلام والمسلمین دی د وخت بهترین عالم دین محدث تیر شوی دی داسې غیر چاپیره نادان شهید رحمت الله علیہ چې د شهادت په مرتبه فائز دارنګه شهزاده مجذوب بابا رحمت الله علیہ وګورئ چې لوی هستی ده کوډوي تلاړ شي قاضي بابا رحمت الله علیہ چې لوی قاضي لوی حدیث مبارکانو خدمت کړي دي خپل جون کې الحمدلله غیر چاپیره زمونږ نه ډیر لوی هستیان پراتی دي ګوره ښا
او په دغه وخت کې خو یو لوی هستي تېره شوه چې زمونږ شیخ و مرشد صاحب مبارک رحمت الله تعالی چې د هغې زندګي تاسو مکته او ما مکته چې څونه پاک او ښکلې زندګي د قرآن او د حدیثو مبارکانو په تابعدارۍ کې تېره کړه. نو 2 کاله دوی په مدینه منوره کې درس حدیث پڑھاو کړی دی حضرت مولانا محمد ایوب صاحب رحمت الله علیه. او د دوی دا کرامتو چې دوی سره به په غړېدلو سترګو حضور علیه السلام ملاقات کولو. ګورئ دا کرامت د دوی مبارکو په خوب کې خو سره بارها کړی دی خو په ویښه یې سره حضور علیه السلام دی مبارک سره ملاقات کړی دی. حضرت مولانا محمد ایوب محدث مبارک رحمت الله تعالی علیه چې 2 کاله الته درس حدیث پڑھاو کړو نو بیا واپس خپل د کلي ته راغله او په پېښور کې په یو مدرسه کې مدرس شول چې د هغې نوم تعلیم القرآن د هغې نوم او د هغې محتمم سیټي کریم بخش د هغې محتمم او حضرت مولانا محمد ایوب صاحب د دې صدر مدرسین وګورئ. حضرت مولانا محمد ایوب محدث سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ شاگردان کم ځای کې پاتې شوي دي کم ځای ته پورې چې کم دی شاگردان د دې مبارک رسیدلي دي. د دې مبارک شاگردان په شام کې مشته. ګورئ د دې مبارک شاگردان په سعودي عرب کې مشته په حجاز کې. د دې مبارک شاگردان په هرات کې مشته. د دې مبارک شاگردان په غزنی کې مشته. د دې مبارک شاگردان په بخارا کې مشته. د دې مبارک شاگردان په قندهار کې مشته. د دې مبارک شاگردان په وزیرستان کې مشته. د دې مبارک شاگردان په باجوړ کې مشته. د دې مبارک شاگردان په سوات کې مشته او د دې مبارک شاگردان په دغه خیبر پختونخوا کې یعنی زموږ په دې پېښور علاقه کې مشته. ګورئ ډېر لوی خدمات دوی په خپل ژوند کې کړي دي او ډېر ښکلي نو ګلونه جوړ کړي وو چې هغه د وخت بهترین محدثینو د وخت بهترین مفسرینو د وخت بهترین فقهاو د وخت بهترین مفتیانو. ګورئ داسې علما دوی مبارک تیار کړي. ګورئ چې د هغې کې مولانا سید حبیب شاه صاحب رحمت الله علیه چې دا د مسجد بابت خان امام پاتې شو دا د دوی شاګرد دی د مولانا محمد ایوب محدث رحمت الله علیه. مولانا حافظ گل فقیر احمد چشتی صاحب رحمت الله علیه چې دا د کیسه خانۍ کې د دې امامت په کولو دا شیخ القرآن والحدیث او د مولانا محمد ایوب محدث صاحب رحمت الله علیه شاګرد وو. دارنګه حضرت مولانا شیخ الحدیث والقرآن علی احمد جان صاحب نقشبندی رحمت الله علیه چې دا هم د مولانا محمد ایوب صاحب رحمت الله علیه شاګرد وو. دارنګه حضرت مولانا سید مقبول شاہ صاحب رحمت الله علیه حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب رحمت الله علیه حضرت مولانا علی اللہ رحمت الله تعالی علیه چې په صریح مولانا سے باندې بیا دیدو حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب رحمت الله علیه چې په میا سے مبارک رحمت الله علیه باندې بیا دیدو حضرت مولانا حافظ عبداللہ صاحب رحمت الله علیه حضرت مولانا محمد غفران صاحب رحمت الله علیه چې شهباز غړی مولانا سے باندې بیا دیدو دا د دې په علاقه کې د دې پېښور او د مردان طرف ته جید شاگردان د دې مبارک وو. حضرت مولانا محمد ایوب محدث صاحب رحمت الله تعالی علیه د درس او تدریس سره یو بهترین مصنف وګورئ او بهترین مؤلف کتابونه ډېر لیکلي دي او ټول کتابونه په عربی کې دي. ګورئ ټول کتابونه په عربي زبان کې دي چې هغې کې شرح تهذیب چې دا د منطق یو کتاب دی د دې باندې چې کوم د بهترین حاشیه دوی مبارک لیکلې ده چې هغې کې طلباو دپاره ډېره زیاته چې کوم دی اساني پرته ده طلباو دپاره ډېر زیاته نفع بخش ده. ګورئ دغه رنګې دوی یو کتاب لیکلی دی هدیة المسلمین لزیارت سید المرسلین د حضور علیه السلام په زیارت کولو باندې دوی چې کوم دی یو کتاب لیکلی دی چې دا په عربي زبان کې دی. مواهب المنان فی مناقب ابی حنیفة النعمان د سیدنا امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله تعالی علیه په مناقب باندې دوی هم مبارک یو کتاب لیکلی دی. ګورئ کلک حنفي وګورئ کلک حنفي
دارنګ دارالحکمه فی ظهر الجمعه د جمعې مبارکي په فضایل باندې په حکمت باندې دوی مبارک یو کتاب لیکلی دی حدیقه النصیحه د نصیحتونو یو ښکلی باغ دوی مبارک چې کوم دی دغه یو کتاب لیکلی دی عیون الادله لرؤیة الاهله دغه یو کتاب هم دوی چې کوم دی لیکلی دی حلیة الاولیاء والاصفیاء د دوی چې کوم دی دا هم مبارک یو کتاب دی تحفة الفحول فی الاستغاثة بالرسول د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله आवाज کول په دې باندې دغه مولانا محمد ایوب محدث صاحب رحمت الله علیه کتاب لیکلی دی ګوره ښا اے د چارباغ خلکو کو تاسو یا رسول الله نه منئ نو دغه د مولانا محمد ایوب محدث رحمت الله علیه سره بے وفای کوي الحمدلله زمون مشران ګوره پرانا کې تیر شوی دي ښا ابا د بل چا مشرانی چې پتیارو کې به تیر شوي ګوره هغه به پتیارو کې تیر شوي دي زمونږ مشران ټول الحمدلله ثم الحمدلله مؤمنانو پاکانو علماو ګوره د دغه وخت د ډېرو خو خلکو دا بهترین ګوره بهترین خلک تیر شوي دي نو د دې مبارک روزې ته ځئ د دې مبارک سلام لځئ فاتحه خانی ورته کوئ دعا ورته کوي الله دې د دې مبارک نورم درجه بلند کی او د دې مبارک دا فیضان دې په دې چارباغ کلی باندې او په دې ټول علاقه باندې قائم او دائم ولري ګوره او دغه اولیاء نیکان پاکان که د دنیا نه لاړ شي خو ګوره د دې خیر او برکت او ماغه شان ګوره جاری وي ښا او ماغه شان جاری په دې باندې ډېر واقعیات او دلایل زما د ذهن ته اوس راځي خو وخت کم دی دې مبارک په 7 ربیع الثانی کې 1335 سن کې با مطابق 1916 د چهارشنبه پر ورځ باندې د ماسوتن د مانزه دوران کې په سجده کې روح مبارک ورکړی دی ګوره د سجدي په حالت کې مولانا محمد ایوب محدث سے مبارک رحمت الله علیه روح مبارک ورکړی دی ګوره د چهارشنبه ورځ او د ماسوتن موز مبارک دوی ادا کول ګوره سخ کلی حالت کې الله تعالی روح کا بس کړی دی الله تعالی دې زمونږ هم داسې کلی حالت کې ځن قدن نصیب کی د 1443 مطابق چې نن سبا دغه سنه هجری روانه ده د دوی مبارک 108 سال وشو ګوره د مولانا محمد ایوب محدث صاحب رحمت الله علیه تقریبا 108 کال وشو چې دنیا نه دوی مبارک پرده کړی ده ګوره د دوی مبارک درې زامنو د یو بچی اولاد نو او د یو بچی نومې د حضرت امام ابو حنیفه سے په نوم باندې خودل او حضرت محمد نعمان سے د دوی بچی مبارکو او د یو بچی نومې حضرت مولانا حکیم عبدالله جان سے چې هغه هم یو بهترین عالم او یو قومي او سیاسی کارکون ګوره او د خپل والد سے پځې باندې دغه مولانا حکیم عبدالله سے رحمت الله تعالی علیه درس او تدریس پم کولو او د حکمت خدمت په ور سره کولو ګوره الله تعالی دې د دې صاحب جمله اولیاء او صاحبانو سره درجه بلند کی او د دې مبارک د فیض نه دی الله موږ ټول مالا مال کی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته امام ابو نعیم سے مبارک رحمت الله علیه د حدیث مبارک را نقل کړی دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو خپل مړی صالحین په خوا کې دفن کړئ دا خپل مړی د نیکانو پاکانو په خوا کې دفن کړئ حضور علیه الصلاۃ والسلام نه صحابه تپوس کوي د الله رسوله کومګ د خپل مړی د نیکانو پاکانو په خوا کې دفن کو نو دي ته بس خیر ملوش حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي د خپل خبرې زمیوارم ګوره مبارک ورته فرمایي چې په دنیا کې تاسو ګورئ کله چا یو گاونډي شریر وي اذیتناک وي تکلیف ور کوي نو آیا د شر نه د تکلیف نه نور گاونډیانو ته چې کوم دی پریشانی رسیږي که نه رسیږي
صحابه کرامو په یک زبان ورته فرمایل او بالکل وې زما صحابه هم دغه شان که تاسو د اولیاء د نیکانو پاکانو په خوا کې خپل مړي دفن کړئ نو په هغه باندې چې څونه د الله تعالی رحمتونه راوریږي د هغه رحمتونو اثر بس تاسو په مړو باندې هم کیږي بختور دي دغه مړي چې د مولانا محمد ایوب محدث صاحب رحمت الله علیه په خوا کې آرام فرما دي ګوري بیا مخکې یو حدیث مبارک نقل کوي امام ابو نعیم سے مبارک رحمت الله علیه چې صحابه کرامو یو مړی دفن کو چې هغه بدعمل او ډیر زیات پس د وفات هغه خلکو په خوب کې ولیدو چې ډیر په بد حال کې د مدینه منورې خلکو په خوب کې ولیدو چې ډیر بد حال کې په عذاب کې مبتلا دي سلګ ورځې بعد بیا داسې په خلکو خوب کې ولیدو چې هغه په جنت کې ګرځېدو تپوس کیږي چې دا پتا باندې الله تعالی څنګه فضل او کرم وکړو وای هغه شخص وته فرمایي چې تاسو زما په خوا کې د الله یو نیک بنده دفن کو چې کله هغه څنګه قبر ترالو په قبر کې هغه د رب نه سوال وکړي چې رب ما سره په گاوند کې سونه مړي دي او دای په عذاب کې مبتلا دي یا الله دینه د عذابونه لری کو د خپل رحمت په صادر کې ونغاړه وې داغه دعا الله قبول کړه او سلويق جهنميان الله تعالی داغه د دعا د برکت جنت ته داخل د دې اولیاء برکت ګور ډیر وې دي علامہ شوکانی سے مبارک رحمت الله علیه د سورہ بنی اسرائیل د لومبي آیات مبارک په ضمن کې فرمایلی چې بارکنا حوله لنريه من آیاتنا د بیت المقدس غیر چاپیرا رب فرمای چې ما برکت خودلې ده د بیت المقدس غیر چاپیرا ما برکت خودلې ده علامہ شوکانی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې دا برکت رب دلته ولې فرمایلې ده و یو خدا بیت المقدس غیر چاپیرا باغونه ډیر زیات دي نهرونه ډیر زیات دي او یو د اولیاء د انبیاء کرامو قبرونه ډیر زیات دي ذکر رب ورته فرمایي چې د تمام برکت خودلې سبحان الله د اولیاء نیکانو پاکانو چې کوم ځای کې قبور وي الته د الله رحمتونه راوريږي رب فرمای ان رحمت الله قریب من المحسنین د دې اولیاء نیکانو پاکانو قبرونو ته ځي سوکم دی اولیاء ته خدای نه وای سوکم ورته سجده نه لګای سوکم ورته خپل رب نه وای تاسو څوک لیدلی دي چې چا خپل پنجو بابا ته سجده لګولې ده زه ډیر په اولیاء په مقاماتو د صحابه په روزو باندې ګرځیدلې يم سلامونه الحمدلله کړی دي یو شخص باندې دی لیدلې چې چا یو ولی الله ته سجده لګولې د په دین نیت باندې چې ته زما خدای او که تعظیمی سجده ولګولن وها هم چې کم دی خبره نه ده هغه هم خبره نه ده زموږ په شریعت کې تعظیمی سجده حرام ده نه ده پکار سوکم داسې کمکل جاهل نه دي چې دی اولیاء ته سجدي کوي دی تخپل خدای وي که سوکم داسې تاسو ته داسې خبره په موضوع کې چې دا په حقیقت کې د اولیاء دشمن دی حضرت ذوالنون مصری رحمت الله علیه فرمایي چې چاته الله تعالی په قهر شي د اولیاء په دشمنی واړی ګوره کاغه پیر دی کاغه عالم دی کاغه عام شخص دی کاغه قاری دی کاغه هر څوک دی دا زما خبره نه دا چې 150 هجری کې دغه هستی تقریبا چې 13 شوې ده په عراق کې د روزه مبارکه ده یو ډیر لوی شخصیت تیر شوې ده حضرت ذوالنون مصری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې څوک چاته الله په قهر شي د اولیاء د نیکانو پاکانو په دشمنو وړي او رب فرمایلی دي من عاد لي ولي فقد آذنته بالحرب څوک چې زما اولیاء نیکانو پاکانو سره دشمنی اختیار کی زما جنگ ته دي تیار شي واخر دعوانا الحمد لله